أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سورة بقرہ دریم سپارہ آیات نمبر 260. دی آیات نمخ کې دا بیگانه ترجمه صرف لفظی ترجمه کو بیا دی آیات تفسیر کو. لا اکراه نو ته ګوره، لا اکراه نشته د هیڅ زبردستی فی الدین په دین کې، یعنی کافر په زور مسلمانول نشته دی. قد تبین وزکا قد تبین چې په تحقیق سره واضحه شوی دی الرشد هدایت من الغی د گمراهی نه. گمراهی او هدایت دواړه واضحه شوی دی، د گمراهی نقصانونه هم واضحه شوی دی او د هدایت چې کومې فائدې دي هغه هم واضحه شوی دی. نو زور او زبردستی د اجت نشته دی. او دویمه د دې وجې نه چې انسان په ظاهري اعضاو باندې خو زور چلیږي خو په زړه باندې زور نه چلیږي. زړه د الله په اختیار کې دی چې الله رب العزت وغواړي ته هدایت ورکړي او چې الله نه غواړي نو ته هدایت نه ورکړي. فمن یکفر پس هغه څوک چې انکار وکړي بالطاغوت د شیطان نه، او طاغوت معنی مونږه کړی و چې هر هغه څیز امام مالک رحمه الله فرمایي چې داغه عبادت کیږي د الله نه علاوه، کو بت دی او کو بل یو څیز دی خو چې داغه عبادت کیږي غیر طاغوت ویل شي. او دغه رنګ عام معنی چې کوم دی شیطان د شیطان تم طاغوت ویل شي. نو فمن یکفر پس هغه څوک چې انکار وکړي بالطاغوت د شیطان نه، د بوتانو نه، د جادوګرو نه، د پالګرو نه، ومن یؤمن او ایمان لري بالله په الله باندې، نو دا سړی داسې دی فقد استمسک په تحقیق سره د نیولې ده بالعروة الوثقی هغه کړی مضبوطه. او داسې کړی نیول چې لن فصام لها د کړی لره شلیدل نشته دی، لن فصام هیڅ شلیدل نشته دی، هیڅ ماتېدل نشته دی لها د کړی لره. نو چې کوم سړي ایمان راوړو نو دې داسې دی لکه چې مضبوطه کړی نیولې ده، نو دا سړی د غورځېدو نه محفوظ دی، دی غورځېدلی نشي، دی به خپل منزل مقصود ته رسي. او دا کړی د اسلام دا کړی داسې مضبوطه کړی ده چې دا شلیږي نه، خو کو دې کس په خپله باندې پرې نه ښودله، یعنی دې سړي اسلام پرې نه ښودو کفر ته لا نړو د غورځېدو ویره نشته دی، ځکه دا کړی ډېره مضبوطه ده، دا شلیږي نه، شلیدل دې دپاره نشته دی. والله الله تعالی سمیع علیم اورېدونکی دی او پوهه دی. الله الله تعالی ولی الذین دوست د هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړل. نو الله پاک جل شانه د مؤمنانو دوست دی. مؤمنانو باندې کو چرته سخت راشي ډېری خفه کېږي نه چې دا سخته به ما باندې د عذاب دپاره راغلې ده، بلکې دې کې د دې کس د مسلمان پیدا وي الله پاک په دا سخته ځکه راوستي. بعضې وخت کې الله پاک د دې انسان دپاره اوچته درجه په جنت کې مقرر کړي وي او د دې انسان دوره نیک اعمال نه وي چې دې په دغې نیکو اعمالو سره هغه لویې درجې ته ورسېږي. الله ول اوچته درجه مقرر کړي او د دې کس اعمال نیک اعمال دومره نه وي چې دې هغه درجې ته ورسي، نو الله په ده باندې سخت راولي، نو دې په هغه سخته باندې صبر وکړي، الله پاک هغه درجې ته ورسي. نو الله پاک د مؤمنانو دوست دی. الله الله پاک ولی الذین دوست د هغه کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی دی، یخرجهم روباسي دوی لره، یعنی الله پاک د خپل دوستان روباسي من الظلمات د کفر او د شرک او د بدعت د تیارونه الی النور د ایمان رڼا طرف ته. والذین او ها کسان کفرو چې کافران دي اولیاؤهم نو دوستان دي د دې کافرانو الطاغوت شیطانان، شیطانان د دوی دوستان دي. یخرجونهم دا شیطانان روباسي دوی، یخرجونهم روباسي دوی دا شیطانان، یخرجون دا شیطانان روباسي هم د کافرانو لره، یخرجونهم دا شیطانان روباسي هم د کافرانو لره من النور د ایمان د رڼا نه الی الظلمات ته کفر او د شرک تیارو ته. اولئک هم دا خلک دي اصحاب النار خاوندان د دوزخ،
هم خاوندار د ور هم دیبا فيها په دې دوزخ کې خالدون همیشه وي. الم ترى آیت نه دي کتل ال الذي هاکستا حاج چې جګړه کړي و ابراهیم علیه السلام سره پی ربه د خپل رب په حق له، یعنی د ابراهیم علیه السلام د رب په حق له نمرود ته مراد دی. ان آتاه الله الذي ذا زکا ان آتاه الله دا زکا چې هغه ته ورکړو الله پاک الملک بادشاہي حکومت. نو الله ورله بادشاہي ورکړو نو پکار خدا و چې د الله منلې وي، نو په زید الله پاک منلو د الله پاک د وجود نه انکارو. اذ قال هر کله چې او فرمایل ابراهیم علیه السلام نمرود ته ابراهیم علیه السلام او فرمایل ربي الذي زما رب اغدي يحيي ويميت چې هغه ژوند کول کوي او مړه کول کوي. قال نو نمرود وې انا دا خذهم کول شم، انا دا خذهم احيي واميت ژوند کول کوم مړه کول کوم. او نو بی ګناه کس راوستو هغه پانسی کو پچا چې پانسی خطلې وا هغه معاف کو هغه بری کو ودا خو مام چې کوم دی یو باندې پانسی خطلې وا هغه می ژوندې کو ژوند می ولا ورکو او بل چې کوم دی بی ګناه کس هغه می مړ کو ودا خو زم کول شم. قال ابراهيم عليه السلام پوه دا خو کما کله دی بدی باندې نه پويږي. نو قال ابراهيم عليه السلام تو فرمایل فان الله بشک الله پاک یاتی راولی راخیجی بالشمس نور لرا من المشرق د مشرقنا فأتي بها پس تیرا اخری جواب بها د نور لرا من المغرب د مغرب. ابراهيم عليه السلام په زید دی چې د مرګ او د ژوند تعریف وته کړو چې ته مرګ نشي ویلي چې تا یو بے ګناه کس چې کوم دی ونی سو هغه د کوم دی مړ او دې ته ژوند نشي ویلي. ژوند خو چې روح کله د بدن نه جدا شي نو بیا په دې بدن کې روح اچول ته ژوند ویلی شي. تا خو د سی ونه کړل د دې تعریف وته نو کو دای وته فرمایل چې زما رب هغه دی چې هغه د مشرق نه نور روچت کی په مغرب باندې پرې باسي او کو چری تربي ته د مغرب نه راوال روچت کا په مشرق باندې پرې باسي. ویډیو ټیم کې د نمرود دا سوال کولی شو چې دا خو زه د مشرق نه خدای نور زره روچتوم په مغرب باندې پرې باسم. نو ابراهيم عليه السلام ستا رب دې شي وکړي چې د مغرب نه دی روچت کی په مشرق ته پرې باسي. دا سوال د کول شو د دیو جنونو کو چې د زړه ته چې کوم دی غیر اختیاري طرف توردا خبره را لاله چې دا د الله پیغمبر دی د ابراهیم علیه السلام او الله په ارسه باندې قادر دی. نو کو زه د دنه دا سوال وکم نو الله د سی کولی شي د مغرب نه مدن نور روچت کی په مشرق باندې به پری باسي. نو کو د سی اوشي نو زما بادشاہي به دړي وړي شي خلک په د باندې ایمان وروړي او دا یو ناشنا کار چې خلک وویني نو دا معجزه وي او د معجزې نه ډیر خلک متاثر شي په پیغمبر او په الله باندې ایمان وروړي. زما بادشاہي به دړي وړي شي د دې وجه نمرود دا سوال اونکو نو سه فبوهت الذي كفر زمونږ استاد وی اډوټه ونه بس دې حیران پاتې شو بس د سره بیا لا جواب شو او د ابراهيم عليه السلام د ور فیصله وکړه سره بیا جواب نو فاتي پسترو خو جواب به هذه نور لرا من المغرب د مغربنا فبوهتا نو بس حیران شو الذي هاکس کفر چې کافرو یعنی نمرود دې حیران پاتې شو. والله الله تعالی لا يهدي القوم الظالمين هدایت نکی قوم د ظالمانو ته چې شوري ته پته ولګي چې دا سړی حق دی او بیا به دې ایمان نه وروړي نو الله د خلکو ته هدایت نکی. او کلذي دویم مثال الله پاک ورګي او کلذي یا پشان د هاي کس مره چې تیرېدو علی قريه په یو کلی باندې وهي خاويه او هغه کلی غورځېدلې وو علی عروشها په خپل چتونو باندې اینړم به چتونه او غورځېدل په چتونو باندې بیا دیوالونه او غورځېدل او دا کس چې تیرېدو دا حضرت عزیر علیه السلام په دې کلی باندې تیرېدو نو چې دې کلی ته او قتل دا کلی ټول ویران پروت وو چتونه را غورځېدلی په چتونو باندې د پاسه دیوالونه را غورځېدلی بالکل د کلی هغه نقشه چې کوم دی روانه شوی وه او خلک پکې مړه پراته. قال نو عزیر علیه السلام فرمیل ان یحیي څنګه به ژوندګي هذه الله دا الله پاک یعنی دا کلی والا به الله څنګه ژوندي کی. عزیر علیه السلام دا سوال وکړو زړه کې دا خبره رااله چې دا دوره خلک مړه دي نو دا به الله پاک په ورځ د قیامت باندې په څنګه کیفیت سره ژوندي کی. د یقینو د پیغمبر عزیر علیه السلام دا کلک یقین چې الله به ژوندي کی خو څنګه به ژوندي کی په کومه طریقې سره به ژوندي کی دا غا طریقې خبره چې کوم دی په ذهن کې رااله. نور وته یقین کلک چې الله به ژوندي کی ایمان او پیغمبر ایمان هو مضبوطی خو چې په کومه طریقې به ژوندي کی نو قال ان یحیی چې څنګه به ژوندګي هذه الله دا کلی والا الله پاک بعد موتها رستو د خلکو د مرګ نو فاماته نو مړکو هو عزیر علیه السلام الله
الله د عزیر علیه السلام نه په دک ځای باندې سا واغستو مړی کو 100 عام سل کاله الله پاک دې مړ کو ثم بعثه بیا یې دوباره ژوندې کو سل کاله پسې ژوندې کو سل کاله دی په خر باندې روانو په دک ځای کې ته الله سا واغستو سل کاله چې کوم دی مړو خر چې کوم دی اډوکی غوخه د هر څه ختم شي او صرف اډوکی پاتیو د سره چې کوم دی خوراک او اسکاکو خوراک کې سره انځرو او د اسکلو د پاره سره د انګور شیره وا د انګور نه چې کوم وو بس هغه ور سره نو سل کاله کې نه د انګور خراب شي او نه د انځر خراب شي او نه حضرت عزیر علیه السلام بدن خراب شي دک سه الله محفوظ ساتلو او د خلکو د نظرونو نه پناه کړو او خرچ کوم دی خور شي اډوکی غوخه چې کوم دی ختم شي او صرف اډوکی پاتې قال الله پاک دې تاسو کم لبست سومره موده دې تیر کړه قال نو عزیر علیه السلام عرض کو لبست یوما او بعد یوم لبست ما تیر کړو یوما یورز او بعد یوم یا دروازه صحیحه یعنی باز ورځ یعنی پورا ورځ تیر کړه پرون او د شیو منن را پاسېدم یا نن سار او د شیو اوس ما زیګر را پاسېدم یعنی دروازه صحیحه تیر کړه قال الله تو فرمایل بل لبست بلکې تا تیر کړو 100 عام سل کاله تیر کړو په دې ځای باندې بیا ته الله فرمای فانظر وګوره الی طعامک خپل خوراک ته دی وګوره انظر ته وګوره وشرابک او د انګورو غوبو ته وګوره سکاک ته دی وګوره لم يتسنه دا ندی څخه شوی الله وی دا ندی څخه شوی زه په دې قادر حالان کې د انځر د ټولو نظر څخه کیږي د غرنګي انګور د ټولو نظر څخه کیږي الله وی زه په دې قادر يم چې یو شی زر څخه کیږي چې سل کاله پورې محفوظ ساتل شم په دې باندې مې قدرت شته دی ایو شی ډیر رستو څخه کیږي په هغه باندې مې قدرت شته چې هغه زر څخه کم لم يتسنه دا ندی څخه شوی وانظر وګوره الی حمارک خپل خرته دی وګوره هغه تش اډوکی پاتې شوی دی او اډوکی مو واسطه شوی دی او غوخه مکمل ختم شوی دی خرته دی وګوره الله وی دا ما ولې وکړل د چې کله خرته وکتل وی دی خرته دی وګوره الی حمارک خپل خرته وګوره ولنجعلک الله وی دا ما زکه وکړل ولنجعلک د پاره د دې چې زتا وګرځم من البعث د دوباره ژوندې کولونه زتا وګرځم په دوباره ژوندې کولو باندې آیتن یو نخه للناس د خلکو لپاره الله وی چې تما سل کاله پس ژوندې کړې دا مې یو نخه جوړه کړله چې بیا خلک دا اعتراض نه کوي چې قیامت کې به الله مړي څنګه ژوندې کوي سل کاله پس مې ته ژوندې کې دا مې یو نخه په دې خبره باندې وګرځوله چې الله څنګه په دنیا کې حضرت عزیر علیه السلام سل کاله پس ژوندې کړې دي نو دک کرنګ الله په دې خبره باندې قادر دی چې قیامت پر ورځ باندې ټول خلک ژوندې کی دا الله وی دا مې یو نخه وګرځوله ولنجعلک الله وی دا مې د پاره دی لنجعلک د پاره دی مون وګرځولې تو من البعث په دوباره پاسېدلو باندې دوباره ژوندې کولو باندې آیه نخا للناس د خلکو د پاره وانظر الله دی وګوره الى العظام د خر دی اډوکو ته الى العظام اډوکو ته ویل شي خو الى العظام د خر دی اډوکو ته دی وګوره کیف ننشزها څنګه مونږ یو ځای کو دی لاره دا اډوکی مونږ څنګه یو ځای کو حضرت عزیر علیه السلام ورته قتل هغه اډوکی راتلل او یو بل پورې لګیدل بالکل د خر رانشت جوړه شو بیا ته فرمایي ثم نکسوها بیا موږ څنګه اغوندو د اډوکو ته لحمن غوخه نو دا ورته قتل د پاسه غوخه رااله سرمن پر رااله ویخته پر رااله د نظر د وړاندې بالکل خر ژوندې شو او आवाज یې وکړ روان شو فلما تبین هر کله چې واضح شو له دته یعنی عزیر علیه السلام ته بالمشاهده په مشاهده سره د سترګو په نظر سره ته دا خبره واضح شو چې الله پاک د خر زما وړاندې ژوندې کو نو قال وی فرمایل اعلم زه پوهیږم چې ان الله علی کل شیء قدیر بهشک الله پاک په هر چیز باندې قادر دی څنګه چې په دې باندې قادر دی چې خر زما مخکې ژوندې کو په دې مشاهده سره زما نور یقین مضبوط شو او کیفیت راته معلوم شو چې الله پاک په دې طریقه باندې دا قیامت کې مړي ژوندې کی واذ قال او یاد که هغه وخت قال چې او فرمایل ابراهیم علیه السلام ربي چې اے رب زما ارینی او خیماته کیف څنګه به تحیی الموتى تجوندې کوي مړو لره ته به څنګه مړي ژوندې کوي قال الله تو فرمایل اولم تؤمن استا یقین نشته دی قال ابراهیم علیه السلام عرض بلا ولنا یقین نشته دی الله پاکا ولكن لیکن لیطمئن د پاره دې چې مطمئن شي قلبي زړه زما دا سوال لدی د پاره کوم چې الله پاک زما زړه مطمئن شي او زه د دې اوس دلته کې سوال راځي چې ابراهیم علیه السلام ولې دا سوال کو چې الله پاک ته په قیامت کې څنګه مړي ژوندې کوي
دا نه چې د ابراهیم علیه السلام یقین نو د پیغمبر یقین مضبوط وي، خو هغه د کیفیت سوال کوي چې په کومه طریقې به ژوندي کوي. اگر هغه به تاسو لنډ مثال درکمه چې دا موبایل نو راوتی او خلکو به ویره بعض خارونو کې راوتی، نو موږ ته به خلکو دلته کې ویره یو شی راوتی دی په موبایل باندې، وګوره سړی بار ملکی دلته کې سره خبرې کیږي، دلته باغه تا تخکاری الته به تاغه تخکاری، موږ به یی به خلک ذهن به خبره نه غست، موږ ټیک تا خو په خپل ترسو موږ د موبایل د ویډیو کال نو لیدل نو زموږ ذهن ته خبره نه راتله. یا ډاکټر شیخ شریشه رحمه الله نشه تاسو کړو، هغه زموږ استاد وی، هغه چې اخره زمانہ کې به د غانو بجانو د سامان دومره زیات شي چې جمعات ته بلل شي، نو هغه وخت کې هغه صرف ریډو لیدل، نو هغه وی زموږ استاد دا خبره وکړه چې د غانو بجانو سامان به دومره زیات شي جمعات ته بلل شي، نو هغه وخت هغه غټ ریډو نو هغه مقتدیانو ته تاسو کو چې دا د غانو بجانو د سامان به څنګه زیات شي جمعات ته بزي، وی دا سره جواب نو ولی وی هغه چې د الله پیغمبر ویلي دی ټیک دی، خو کیفیت ماته نه دی معلوم چې څنګه به د غانو بجانو د سامان زیات شي. اوس موږ په خپل سترګو باندې ولیدو چې زموږ سره موبایل پروت وي، غانه په سیټ وي او دلته کې چې کوم نه رنگ راشي غانه شروع شي، زموږ په مشاهده سره په خپل سترګو باندې ولیدو نو یقین خوراک چې تر کومه پورې انسان یو خبره په خپل سترګو باندې نه لیدل نو دی وی ټیک ته یبا، خو څنګه به نو هغه څنګه هغه کیفیت دې ته چې کوم نه معلوم. نو مخکې زمانه کې خلکو ریډوان او ټیفان د شیزونه نو لیدل، بروي غر ته چې ستار خېجولې وکنه نو غر والو ستار نو لیدل، نو هغه چې کوم دی وډنګ او دغه مخکې نو وسخي وی عجیب قدرت کمال ہے لکڑیاں کاشی اٹیاں اٹیاں کرتے ہیں کنا وی اللہ عجیب قدرت دی وی لرګي شي د وټیاں اٹیاں کوي، نو هغه خدا شي نو لیدل چې دا ولیدو نو لکه بیا نو بهر حال چې کوم ابراهیم علیه السلام چې دلته کوم سوال کړی دی نو د کیفیت دغه طریقې باره کې کړی چې په کومه طریقه باندې ودا چې کوم دی ژوند کیږي، نور د یقین چې کیږي با څنګه به کیږي، نو هغه الله پاک جل شانه عدد بیا مخامه. واذ قال هر کله چې او فرمایل ابراهیم زما ربي ارني اي رب زما ربي اي رب زما ارني او خیماتا کیف تحيي الموتى چې څنګه به ته ژوند کې مړو لرا، قال د قیامت پر ورځ به ته مړي څنګه ژوند کې، قال الله تو فرمایل اولم تؤمن ايستا یقین نشته دی، قال ابراهیم علیه السلام عرضکو بلا ولنا الله پاک یقین خو مشته دی، ولکن لیکن ليطمئن قلبي د پاره دی چې مطمئن شي زړه زما، زړه می مطمئن شي. نو د چې کله دا سوال وکړ الله پاک جل شانه وتو فرمایل قال الله تو فرمایل فخذ انسا اربعه من الطير، اربعه سلور من الطير د مرغونه، سلور مرغه انسا فصرهن بیا هغوی بلدک، فصرهن بلدک هغوی الیک خپل ځان سره عادت کړه دغه مرغه سلور مرغه انسا او دغه مرغه د خپل ځان سره عادت کړه، د مرغه عادت کیږي هر یو چیز کې مینه او محبت شته دی، نو چې انسان کله د یو چیز سره مینه او محبت کوي کنه نو دا چیز سره عادت کیږي. زمونږ کار بانګي دی نو هغه دومره عادت شوی دی چې هغه اسی خوراک نه کوي، زه وتا یا کور کې ماشومان ورته لاس کې کوم دی دانی ونی چې راشي بس دانی وخوري، نو هر یو چیز عادت کیږي د انسان سره، ځکه انسان په خپل باندې محبت والے د انس نه دی، انسان کې به محبت وي او د چې کوم چیز سره محبت کوي نو هغه چیز ور سره عادت کیږي. نو الله وتوي فخذ انس اربعه سلور من الطير د مرغونه فصرهن بیا هغوی بلدک الیک د خپل ځان سره، ثم اجعل بیا وګرځوه کېږده علی کل جبل. نو چې کله ابراهیم علیه السلام سوال وکړ چې الله پاک ته به دا مړي څنګه ژوندي کوي، مطلب یې دا چې په کومه طریقه به ژوندي کوي چې زما یقین وشي، زما د زړه اطمینان وشي، او چې کله د سړي یو څیز په خپله مشاهده په سترګو سره نه لیدلی نو دی وی چې دا به داسې کېږي دا به داسې کېږي. اوس الله موږ نه دی لیدلی، موږ چې الله به څنګه وي، اگر چې الله پاک وی چې دې کې سوچ مه کوئ، الله وراء الورا دی او قیامت کې به الله پاک دا ارمان زموږ پوره کوي، او په قیامت په جنت کې به د ټولو نه زیاته خوشحالي د الله پاک په دیدار باندې، څو لکه کاله به د الله پاک دیدار کوي او انسانان به مړیږي نه، اخره کې به انسانان وی یا الله زموږ د جنت تا ټول نعمتونه واخله صرف یو پیر راته دیدار وکړه. الله به وی د عام مؤمنانو د پاره به دیدار د الله د جمعې په ورځ باندې، او بعضې د الله داسې بندګان به وي چې په ورځ کې به څو کرته ورته الله پاک خپل دیدار کوي، خپل ځان به ورته ښیي. نو دا ذهن کې چې څنګه به وي څنګه به کېږي، نو دا ذهن پکې منتشر وي، ذهن پکې ګډوډ وي، کله یو طرف ته سوچ ځي کله، او چې کله انسان هغه څیز وویني په خپله باندې نو زړه تسلي وشي،
نو ابراهیم علیه السلام وی الله پاک ته په کومه طریقه ژوند دي کوي نو الله پاک وته فرمایل سلور مرغه 19 د ځان سره عادت کا او د عادت کولم د دې د پارو جستانه بیا د مرغه خطا کیږي نه بیا دا مرغه علاله کا او بیا دا مرغه کیمه کا کیمه د دې اډو کی د دې بڼې د دې وزرې د دې هر یو جز په ټوکا یا په تبر سره یا په چړې سره مکمل کیمه کلک څنګه چې مونږ کیمه جوړو د قشن د کیمه بیا دغه مرغه واخله او په سلور واړو غرونو باندې کېده یو حصہ په غرونو ټول ګډې وډې کا ټول یو ځای وټکاو یو کیمه ته جوړه کا سلور واړو مرغونه او سرونه خپل ځان سره پرېږده او بیا په خپل اندازې سره سلور برخې کا یو برخه په یو غر باندې کېده او سر ځان سره نیسه نو بس کمی مرغه ته چې ته आवाज کین نو هغه مرغه غوخه بڼون به راځي اډوکی به راځي ډانچه بستا په لاس کې جوړیږي بیا په غوخه راځي بیا په بڼې راځي ستا په لاس کې به आवाज کوي مرغه کبي مفسرین لیکلي دي چې په دې کې یو کارغه یو پکې بانګیو او یو پکې دغه کمتره وا او یو پکې تاوس نبی دې تاوس ته په خپل حسن باندې ډیر ناز دی دی په خپل حسن باندې مغرور دي چې ځان لا ډیر خیسته پیدا کړي او دا کارغه چې کم دینو دی حسیس الطبع دي یعنی د طبيعي شرافت نه محرومه دي او دا کمتره چې دا کمتره نو دا په خپل مقصد پورا کولو کې تعدی کې جلدی کې چې زما دا مقصد دې زر پوره شي او بانګي کې شهوت ډیر دی او انسان هم د دې سلور سيزونو نه مرکب دی انسان کې شهوت هم شته دي شهوت پکې هم ډیر دي او هر انسان دا غول چې زما دا مقصد دې زر پوره شي چې د دې یو سیس تخیا شي دی چې دا زر پوره شي او دا رنګ حسیس الطبع دی الا ماشاء الله سوا د نیکانو بندګانو او دغه رنګ دغه صفت پکې هم دي د بانګي د شهوت پکې هم دي نو الله پاک جل جلاله د سلور قسم مرغه وته یاد کړل نو دا سلور مرغه چې کوم دی راوړلې هغه د ځان سره عادت کړلې بیا کېمه کړلې مکمل بڼې او وزرې او اډوکي هر شی یو ځای وټکول او بیا په سلور غرونو باندې کې خوده چې په سلور غرونو باندې کې خوده سر به یو مرغه مثال د بانګي سره ځان سره 19 بانګي ته راځه د بانګي هغه غوخه روانه و دسي نو بیا ډوکی رالل پاوا نه پس مکه باندې رالل زګر دوه ته قتل نو بیا ډوکی جوړ شو او د سلور واړو غرونو نه به د هر ځای نه خپل جز راتلو د بانګي چې کوم اډوکی هغه راتلو بل بنه راتلو به د پلاس کې به جمع کېدو ډانچه به جوړېده بیا د سلور واړو غرونو نشي د بانګي کمه غوخه وا هغه غوخه رااله او د بانګي د پاسه چې کوم دی پیوس شوله بیا باندې رالي او بیا د پلاس کې आवाज وکړو او ژوندې شو دغه رنګ کمتره دغه رنګ تاوس او دغه رنګ کارغو سلور وړ مرغه ژوندې شو د نظر وړاندې ژوندې شو نو دې کې دغه واقعیا طرف ته اشاره ده نو قال او فرمایل الله پاک فخذ انسا 4 سلور من الطير د مرغون فسرهن بیا فسر بیا عدد کا بلد کا هن د مرغی الیک د خپل ځان سره ثم اجعل یعنی بیا الاله کا ویټه کا ثم اجعل بیا کېګدا على كل جبل په هر یو غر باندې منهن د مرغونه جزءا یو برخه په سلور غرونو کې ده ثم دعوهن بیا आवाज ورکړه د مرغو ته یاتینک دی برازی تا سعیا پمنډ باندې نو چې دا ټول کار د حضرت ابراهیم علیه السلام د وړاندې وشو یو مرغه براتله خپل حساب راتله ټول به نه راته سلور واړو غرونو کې چې کم اډوکی د بانګیو هغه بانګی لارال بیا چې کم غوخه د بانګیو د سلور طرفونو هغه لراله بیا چې کمی بڼې د بانګیو هغه لرالي او د واس لاس کې आवाज وکړو ژوندې شو کمترم د پلاس کې ژوندې شو دغه رنګ کارغوم د پلاس کې ژوندې شو تاوس د پلاس کې ژوندې شو خپل الله سي وته وکتل خپل وعلم وی پوهشه چې ان الله بشک الله تعالی عزیز غالب دی هر څه کولی شي الله پاک حکیم او خاوند د حکمت ته الله د سکی د هر چا مخ کې مړي ژوندې کولی شي خو په دې کې د الله حکمت ته هغه د زموږ ایمان په غیب باندې دی په غیب باندې ایمان راوړی دی موږ ته الله پاک ویری دی نو دا واقعا موږ د سیمانو چې لکه موږ په خپل سترګو باندې نو الله په دې کې حکمت دی بیا خو د ایمان بالغیب هغه فضیلت نه پاتې کیږي چې الله ارشا ته مړي ژوندې کوي نو الله په دې باندې حکیم دی دا واقعا چې ابراهیم علیه السلام ولیدله نو یقین خدای مخکې مضبوط وو خدا موږ تاسو ته دلته بیانې چې ګوره تاسو الله پاک په هر چیز باندې قادر دی کولی شي د ایمان د زیاتولو لپاره دا واقعیت دي
دغه ټول واقعیات الله پاک جل جلاله فرمایل دا په هغه خلکو باندې عمرت دي چې کوم خلک دا سوال کوي چې یاره مړي په څنګه ژوند دي کوي ځکه سړی مړ شي خاوري شي بعضې وخت کې سمندر کې خلک اوس وځي دا کافران هندوان اوس وځي هغې غیره چې کوم دی اوچانګي په سمندر کې نو دا به څنګه راجمع کړي نو دا به دقسې چې څنګه الله پاک د بانګي هغه غوښه د څلورو واړو غرونو نه او ټوله غوښه په یو بل کې خلط شوې مل شوې وه ګډوډه شوې وه د هغې نه الله خپله راوسته نو الله چې په دې څنګه قادر دی نو دقه شان په دغه ایره باندې هم قادر دی چې کومه ایره په سمندر کې په کم ځای کې دا هغه به الله پاک په ورځ د قیامت راجمع کړي کم انسانان چې خوري شوي دي هغه خاوره الله پاک په ورځ د قیامت راجمع کړي د دې نه به انسان جوړي او الله پکې روح ورکړي نو الله په دې باندې قادر دی څنګه چې دغه شان نو دغه شان الله پاک کولی شي وإذ قال وهر کله چې فرمایل ابراهیم علیه السلام ربي اے رب زما ارني اخیماتا کیف تحيي الموت چې څنګه به ژوندي کوي ته مړو لره قال الله فرمایل اولم تؤمن آیستا یقین نشته دی قال ابراهیم علیه السلام فرمایل بلا ولنا یقین مشته دی ولكن لیکن لیطمئن قلبي لیطمئن د پاره دی چې مطمئن شي قلبي زړه زما د پاره دی د سوال کوم چې زما زړه مطمئن شي قال الله فرمایل فخذ انسا اربعه سلور من الطير د مرغونه فصرهن بیا عدد کا بیا بلدګه هغوی الیکا د خپل ځان سره ثم جعل بیا کېږده على كل جبل په هر غر باندې منهن د دې مرغونه جزءا یو برخه ثم بیا ادعوهن بیا आवाज کا هن د مرغو ته یاتینک دوی برازی کا تا سعیا پمنډ باندې وعلم پوښه ان الله بشک الله تعالی عزیز غالب دی حکیم خاوند حکمت دی وإذ قال وهرقل فرمایل ابراهیم علیه السلام رب ارني اے رب زما اخی ماتا کیف تحيي الموت چې څنګه به ژوندي کوي ته مړو لره قال الله فرمایل اولم تؤمن آیستا یقین نشته دی قال ابراهیم علیه السلام فرمایل بلا ولنا یقین مشته دی لیکن لیطمئن قلبی د پاره دی چې مطمئن شي زړه زما قال الله فرمایل فخذ اربعه من الطير پس انسا سلور د مرغونه فصرهن بیا عدد که هغوی الیک ځان سره ثم جعل بیا کېږده على كل جبل په هر یو غر باندې منهن د دې مرغونه جزءا یو برخه ثم دعوهن بیا आवाज وکا هن د مرغو ته یاتینک راضی بدوی تا سعیا پمنډ باندې سعیا پمنډه باندې په وا باندې راځي په ځمکه باندې به راځي ځکه چې په وا کو دا راځي نو کېدی شي انسان زړه کې خیال راشي چې په وا کې بل مرغۍ رااله او د ابراهیم علیه السلام لاس کې ولګېده چې دا د ابراهیم علیه السلام د نظر وړاندې په ځمکه به راتلې د هغه غرونو نه او د ده په لاس کې به جمع کېدلې یاتینکه راضي به تا د دوی دا مرغۍ سعیا په منډه باندې وعلم پویشه ان الله بېشک الله تعالی عزیز غالب دی حکیم خاوند حکمت دی وإذ قال وهر کله چې فرمایل ابراهیم وإذ قال هر کله چې عرض وکړو ابراهیم علیه السلام رب ارني اے رب زما اخی ماتا کیف تحيي الموت څنګه به ته ژوندي کوې مړي قال الله فرمایل اولم تؤمن کیف تحيي الموت څنګه به ته ژوندي کوې مړي په ورځ د قیامت قال الله فرمایل اولم تؤمن آیستا یقین نشته دی قال ابراهیم علیه السلام عرض کو بلا ولنا یقین مشته دی لیکن لیطمئن قلبی د پاره دی چې مطمئن شي زړه زما قال الله فرمایل فخذ اربعه من الطير پس انیس سلور د مرغونه فصرهن الیک پس هغوی عدد کا د خپل ځان سره د مرغې عدد کا فصرهن پس عدد کا بلد کا فصر پس عدد کا بلد کا هن دی مرغو لرا الیکا د خپل ځان سره ثم جعل بیا کېږده على كل جبل په هر یو غر باندې منهن د دې مرغونه جزءا یو برخه ثم دعوهن بیا आवाज ورکړه د مرغو ته یاتینک راضي به دوی تا سعیا په منډه باندې وعلم پویشه ان الله چې بېشک الله تعالی عزیز غالب دی حکیم خاوند حکمت دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إله العالمين تزمون رازش زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي إله العالمین څومره غلطي کوتاهي زمون راغلي مونږ ته معاف کړي الله مونږ ټول ته د قرآن مجید صحیح تفسیر او ترجمه کولو توفیق او طاقت راکړي إله العالمین مونږ ټول په قرآن مجید باندې پوهه کړي الله مونږ ټول ته د قرآن مجید فهم او د قرآن مجید پوهه راکړي
الله مونږ ټول ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي. الله زمونږ لوی، زمونږ واړه، زمونږ نارینه، زمونږ زنانه ټول دیندار او قرآن خانه کا. الہ العالمین دین سمج او دین پوهه مونږ ټول مسلمانانو ته راکړه. الله د زنانو په سرونو د حیا او د عزت صادرونه زمونږ راواچوه. الله مشرانو ته د عزت ژوند ورکړه. الله کشرانو ته دیندارۍ ژوند ورکړه. الہ العالمین مونږ ټول نه راضي شه. الله چې کله راضي شي بیا رانه خفه مشه. الله هغې پورې مونږ له مرګ مه راولې چې تر څو ته زمونږ نه راضي شوي نه یې. الہ العالمین څومره مسلمانان دي د ټولو دپاره الہ العالمین حامی او ناصر شه. الله د ټولو چې کوم دي مددگار شه. الہ العالمین مونږ سره خپل مدد او نصرت شامل حال کا. الہ العالمین د فلسطین د مسلمانانو مدد او نصرت وفرمایه. په مقابله کې اسرائیل دی الله د خپل قهر او د غضب په څپېړه باندې ووهه. الله په کومه خوره باندې چې مسلمانان د کافرانو د لاسه الله ذلیل او رسوا کېږي، الله هغوی تپوس وکړه، هغوی سره مدد او نصرت شامل حال کا. الله کافران د خپل قهر او د غضب په څپېړه باندې ووهه. الہ العالمین مسلمانان غالب کا، کافران مغلوب کا. الله اسلام غالب کا، کفر مغلوب کا. الہ العالمین زمونږ د ټولو نه راضي شه. الله زمونږ د ټولو شرعي حاجتونو د خپل غیب خزانونه پوره کا. الله څومره بیماران دي ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ورکا. الله ټول قرضداري د قرضونو نه خلاص کا. الله ټولو پریشان حال او پریشانۍ ختمې کا. الہ العالمین څومره نه حق بندیوان دي د بند نه آزاد کا. الله د څومره خلکو اولاد نشته، نیک او صالح اولاد ورته ورکا. د چا نارینه اولاد نشته، نارینه اولاد ورته ورکا. الله د چا زنانه اولاد نشته، غواړي زنانه اولاد ورته ورکا. الله چاته د اولاد ورکړي دی الله پاک نیک او صالحان ورته لوی کا. الہ العالمین د کوم خلکو اولاد نافرمانه دي اولاد فرمان بردار کا. الہ العالمین څومره خلک بې واده دي الله د جوړ بیبیانې ورته ورکا. څومره زنانه الہ العالمین بې واده دي نیک او صالحان خاوندان ورته ورکا. الہ العالمین زمونږ د ټولو نه راضي شه. الله زمونږ مال جان وختانو تحصیلونو اسپتالونو جیرونو مقدمو کیسونو نه بچ کا. د خپل دین د غلبې دپاره استعمال کا. خاتمون بالخیر او بالایمان کا. په وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په ژبه زمونږ د ټولو مسلمانانو دا درنه او مبارکه کلمه جادو کا لا اله الا الله محمد رسول